مولانا روم صاحب رحمت الله علیه لیکلی دي د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې هغه خو به چکر لګاو ګرځېده به نو یو بازار کې یو کوڅه کې ګرځېده نو یو سړي د یو ذمي ورته مونږ وایو دا چې کوم دا اقلیت والا دی اقلیت والا نو د هغې د کور نه یو سړي بوتل کې شراب راغشتي او چې څنګه راووت شراب ورسره دي حضرت عمر صاحب یې ولیده بس سړی په رب شو چې خدای دا خو امیر المؤمنین په خپله ولیدم د کبل ګواه وي نو ما به ګواه راضي کړی و چې یاره ما ګوی مه کوه یا څه یا زه په خپله رنګې هاتو ګرفتار شوم دا سوچو عمر صاحب ورمنډه کړی هغه زر بوتل راواغېسته او څادر کې ونغښته او ترخ کې ومنډه که به دې بچ شم حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ولید چې لاس کې بوتل د شرابو نیولی دی ترخ کې ونغښته ملګري ترخ کې سره ویږي څادر دی ویرو بس څادر کې څه دي وایي بوتل دی پکې نو بوتل څوک په بوتل کې څه دي وایي پی دی پکې یاره کله ته وایي چې ښځه پی دی پکې نو پی دی ترخ کې بیا ولې منډلې څادر کې لاس کې ولې نه نیسې وایي ګرم دي او ویرو بس نو چې هغه خو ژرېده چې څادر یې څنګه راوایسته او پیر یې ستل کې ډس شو بوتل ته په ځمکه پرېوت او چې په ځمکه پرېوته نو پی ته وبېدل او بړاستې خېږي روان دي پی او بړاستې خېږي ګورم حضرت عمر صاحب خو ولید هغه ویل لکه دا څه ماجره ده ما خو ولیده چې شراب د سره له یخ پخ بوتل و لاس کې او دا اوس پی ده روان شو دا څه مسله جادوګر څه مسله ده هغه ته امیر المؤمنین معافې مه که څه سزا راکوې وی نه معافې وی دا ما شراب واخېستل دغه کور کې لاس کې وښه یخ پخ و خو چې ته مې ولیدې ویرېدم نو څادر مې تو کړ او ترخ کې مې ومنډل خو چې تا ولیدم ما خدایه نن مې یو ساعت زما توبه ده که بیا مې شراب وڅښه ګوتې بام نه وروړم زما توبه ده که بیا مې شراب وڅښه نو الله زما توبه قبوله کړه رښتونی کړم دروغ مې وویل رښتونی کړم حضرت عمر رضی الله عنه ورته څه وایي وایي زه حیران په دې نه یم چې د دې شرابو نه د خدای پی جوړ کړل شراب هم یو سیال شی دی او پیم بدون کې سیال شی دی الله قادر دی خو په دې زیات حیران یم چې په دا ترخ کې درته ګرم چا کړل ګوره ګناهګار سړی دی چې توبه وواس شرابي سړی دی او توبه یې ویستله نو الله حیا مو ساتله د دروغو نه یم بچ که پی دي پی شو ګرم دي بړاستې خېږي دا دی د مسلمان په توبه رب العالمین خوشحالیږي ما تاسو ته مخکې ویلي اوس هم درته وایم